چې بالکل دا وخت زه موجود یم په یو شاري حال کې او د مومندانو قوم دا کوششونه وي چې څومره بدیانې وي او د څومره کلونو زړې وي خو هغې کوشش دا کوي مشران راغونډېږي چې دا بدیانې په خوشحالیانو کې په دوستانۍ کې او په عزیزولۍ کې بدلې شي. نو نن بیا یو د خوشحالۍ ورځ ده او یو غټه بدي چې د هغه په ورورولۍ په عزیزولۍ کې بدلېږي. ملک صاحب موږ سره موجود دی. ملک صاحب دا مسله څنګه راغلې وه؟ فریقین څونه دي او جرګې مشران څونه دي؟ حاجي دا د یو کم اویا کالو فتنه وه د بیزي قوم د اډوخیل. زما نوم وحید ګل دی، حاجي وحید ګل. موږ څلور مشران یو د دې. دا 15 میاشتې مخکې ما دا خواري شروع کړه صرف د الله د رضا لپاره، او بیا دا ملک صاحب او دا نور دا مې ځان سره ملګري کړو. الحمدلله دې خلکو واک راکړو. دا وخت اوس د تعلیم دی، د دې نه دی د فتنو د دغه وخت د تعلیم ټیم دغه دی. نو الحمدلله هغو اختیارات راکړو او موږ اولاد د مومن په نرخ د مسلمانۍ انډلایي فیصله وکړله. واک یې اختیار یې راکړی و، سینوړی واک. موږ مومن ورته سینوړی واک، عام تام واک دی که نه، ټول دا ته اختیارات یې راکړي وو او الحمدلله موږ هغه دغه وکړو. انشاءالله نن به تاسو وګورئ فیصله به وکیل صاحب واورئ او خدای پاک هغه دښمني په ورورۍ بدله کړه. دا د فرخیانو حاجي شاه زمان د قجیر بابا کور په قوم بیازي اډوخیل، او بل حاجي ګل محمد هغه په قوم اډوخیل، بیازي په قوم اډوخیل باندې. او تاسو سره جرګې کې منډې تړلې چا چا؟ حاجي غازي احمد، حاجي زرګل او حاجي میرویس خان او زه وحید ګل. موږ دې او وکیل صاحب، وکیل خیل محمد صاحب. وکیل خیل خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ نو خلکو ته دا پیغام ورکوو چې دا وخت د فتنو نه دی، دا وخت د ورورولۍ دی. مطلب دا دی چې دا د دوستۍ وخت دی او د تعلیم ټیم دی. موږ دغه پیغام ورکوو ټولو خلکو ته. دښمني بد دي، خوشي دي، مطلب د خدای په نيز باندې خوشي دي او د پښتنو په روایت باندې خوشي. مګر چېرته موږ دې ته سوچ د مشران چې یاره زموږ یو وخت و، هغه کې یو دور و، په هغې کې د فتنو یو سیزن و او په هغې کې هر چا خپله خواري کړې ده. نن یو داسې دور دی چې هغه د پین او د کاغذ او د قلم د ښه روزګار دی. په من دې طرف ته سوچ وکړو او مشران د ورکوټي کل ته د نوي کل ته دا سوچ وکړي چې زما دا بچې تعلیم یافته نور وخېږي او د دنیا سره موږ هم سفر لاړ شو. او ټولو مېلمنو ته په جمع د جرګې د مشرانو د طرف نه هرکلی او ستړي مه شي وایو، هرکله راشئ. الشمس والقمر بحسبان اجدانو د روبیکوی په باره کې نبی علیه السلام راسو اصحابو ته هلو د کوچیان دوه اصحابو زه تاسو ته داسې عبادت در ونه کړم چې هغه د روژې نه، د لمانځه نه او د زکات نه ډېر بهتر وي. هغوی وفرمایل یا د الله رسوله ته مونږ ته ولې ونه کړې؟ ویې کوې راته. هغه ویلې د دوو مسلمانانو په منځ کې روغه جوړه. الله دې هغوی له ماجر ورکړي. زه دا یوه خبره کوم چې عزیزانو پخوا چې کوم بدیانې وي دا پرېږدئ او کومه مسلې چې پیدا کېږي قومي مشرانو ته لکه دې کې واک ورکوي او په خبرو باندې خلاصه کوي. او په پاکستان کې زموږ قانون دی، اړین دی او هغه په موږ ټولو لاګو دی. په قبایلو هغه وخت قبایلو اوس قبایل ختم شوي. واقعي ما سیموړی اخیستی دی، روغه به دلته وشي او د جرم د نام دی د 10 لکه روپو او آینده هم د 10 لکه روپو جرم دی چې ولې چې سبا په دې خبره کې چا یو خبره پیدا کړه چې زما 10 لکه روپو جرم دی. اوس پرې پابندي ده. اوس چې کومه ډوډۍ ده او کومه روغه ده ما په لوبو بل وزر نه دی ایښودی. دا د دواړو فریق ده، د دواړو تاوان دی. فیصله مابین فریقین د جرګې مشرانو مایان کا موسمیان حاجي شاه زمان خان، حاجي ګل احمد خان، حاجي محمد سبیل خان او حاجي مرستیار خان د قجیر بابا کورنۍ په شمول د ټول سید امیر بابا پلرینې اډوکې. فریقین اول موسمیان حاجي ګل محمد خان، حاجي مطیع الله خان، حاجي حیا ګل، حاجي امان الله خان، حاجي پتنګ حضرت بلال، حاجي امین الله خان د نور علي شاه بابا کورنۍ په شمول د ټول دیدار بابا پلرینې اډوکې. فریق دویم دواړو فریقینو د بیزي قام درنو کورنو په خپله خوښه او رضامندۍ باندې د عیساخیل قوم دروند مشر ملک حاجي غازي احمد خان، ملک حاجي زرګل خان، ملک حاجي وحید ګل خان او ملک حاجي میرویس خان له د 10 لکه روپو نقد او د 20 لکه روپو د ضمانتینو چې د فریق اول د طرف نه ضمانتین حاجي امان الله خان او حاجي میاګل خان وو.
او د فریق دویم د طرف نه حاجي غلام محمد خان او حاجي نصیر خان سینوړې بې شرطه واک او اختیار ورکړو چې د جرګې مشرانو څه فیصله وکړه هغه موږ دواړو فریقینو ته اثر به چشم قبول او منظور وي د جرګې مشرانو د دواړو فریقینو نه او د درنو کورنو نه د سینوړي واک او اختیار اخیستو نه وروسته د دواړو فریقینو بیانونه واورېدل چې د جرګه د دواړو فریقینو منځ کې د 15 کالو پخوانۍ پتنو دښمني ختمولو دپاره داسې فیصله وکړي چې د مومند قام په نرخ رواج قانون برابر او د انصاف په طول پوره وي د جرګې مشرانو ملک حاجي غازي احمد په شمول د نورو مشرانو په دې لاندیني ډول د جانبینو منځ کې د مړو شوو کسانو د زخمینو کسانو او د لاپته بې درکه کسانو په دې ډول فیصله وکړه چې تفصیل یې دا دی نمبر 1 15 کاله پخوانی پتنه بدي چې پکې د فریق دویم دیدار بابا د پلرینې ظلم خان وفات شوی و او بل خوا د فریق اول سید امیر بابا کورنۍ نه د حسن خان کورودانې وفات شوی و او حاجي میرویس کوشونده شوی و نو د جرګې مشرانو دواړو مړي او کوشونده د جانبینو عوض مواعظه وګرځول دویم د فریق اول سید امیر بابا کورنۍ لخوا باجوړی لاپته شوی و بل خوا د فریق دویم دیدار بابا د کورنۍ د طرفه نعمت الله بې درکه شوی و او دواړو لاپته شوو کسانو تر ننه پورې هېڅ د مړ ژوندي څه پته نه لګېږي نو د جرګې مشرانو د دواړو فریقینو لاپته کسان عوض مواعظه وګرځول دریم د فریق اول سید امیر بابا کورنۍ حاجي ذکریا زخمي شوی و بل خوا د فریق دویم دیدار بابا کورنۍ د طرف نه حاجي شاهجان زخمي شوی و د جرګې مشرانو د دواړو جانبینو فریقینو زخمي شوي کسان په شمول د نورو زخمیانو عوض مواعظه وګرځول څلورم د فریق اول سید امیر بابا کورنۍ لخوا حاجي ګلزمان او حاجي تور پشدې چې دواړه په وزیرباغ پېښور کې وفات شوي وو بل خوا د فریق دویم دیدار بابا د کورنۍ حاجي میلاد چې په وطن کې او رحیم الله چې په ناوګۍ باجوړ کې وفات شوي وو دواړو فریقینو هیڅ قسمه دلیل یا ثبوت جرګې مشرانو ته پیش نه کړو چې یو فریق په بل باندې خپل مړی ثابت کړي نو د جرګې مشرانو د جانبینو مړي او د فریقینو په منځ کې د روغې او د 15 کالو بدي او پتنه ختمولو دپاره او د عدم ثبوت په بنیاد باندې دغه مړي تو وګرځول الله تعالی دې وفات شوي کسانو مغفرت نصیب کړي پنځم کوم اف آی آر رپورټونه چې د جانبینو د طرف نه شوي دي د هغې ختمولو دپاره چې کوم فریق ته عدالت ته ضرورت وه به ورسره ځي د هر فریق به خرچه خپله خپله وي شپږم د جرګې مشرانو دا فیصله صرف د الله تعالی د رضا او بغیر څه د لالچه وکړه او د دواړو کورنو منځ کې د کار خیر په بنیاد باندې دا منډه ترړه وواله د سبا دپاره د جرګې مشرانو سره د یو فریق نه اوس او نه بیا څه دعوت انګله پاتې نه شوه او نه خپل منځ کې په یو بل باندې څه دعوې وغیره پاتې شوې نن دواړو فریقینو ته د ټول مومند قام په وړاندې دا فیصله واورولې شوه د جرګې مشرانو دا شوې فیصله دواړو فریقینو سر به چشم قبول او منظوره کړه اتم د نن نه پس د دواړو فریقینو په یو بل باندې څه دعوت دنګله یا سپور پاتې نه شو او د نور کله په شان به دواړه فریقین خپله ورورولي عزیزولي او مړی ژوندی د پخوا په شان کوي نهم که کوم فریق د مشرانو د شوې فیصلې نه انکار یا روګرداني وکړه یا خلاف ورزي وکړه نو د جرګې مشرانو به هغه فریق 10 لکه روپۍ جرم وي او هغه فریق به خړه او ملامته هم وي دا فیصله د دواړو فریقینو په منځ کې په تحریري شکل کې ولیکلی شوه چې په ثبوت دپاره سند پرته وي بس دغه فیصله وه چې تاسو ته واورولې ښه او الله دې جانبینو نه اوس چې دی موږ دواړو طرفه مدعیان نه غواړو زه دا نومونه اخلم او هغو به چې دی د منځ ته راشي نو د ټول قوم په مخ کې به غاړې کږې شي حاجي شاه زمان خان حاجي غلام خان حاجي محمد سبیل او حاجي مرستیال د حاجي بابا کورنۍ کې او د سید امیر بابا پلرینې مشران دا دې راشي دویم حاجي ګل محمد خان حاجي مطیع الله خان حاجي آیا ګل چې د چا نومونه علم د منځ ته راځئ او حاجي امان الله خان حاجي پتنګ حضرت بلال حاجي دین الله نور علي شاه بابا کورنۍ کجیر بابا کورنۍ مشر دی دراجه کجیر بابا او په وړه کې سید امیر بابا کورنۍ دا د عبدالله خان دي دا مشران دي دا مولوي بابا کورنۍ مشر دی په وړه کې کوم دی د دا بابا کورنۍ سره دی دا ټول مشران دي په تکلاف شو دا ورته راځي چې ورکی مشران دي حاجي امان الله خان حاجي امان الله حاجي پتن حضرت بلال
او غير جميل الله خان امين الله بدأ العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. لا تقول مسلمان من رحمك لمن أمرنا ولي يا إله العالمين لمن حفاظتك يا إله العالمين مسلمان من حفاظتك يا لم تقل بعد رحمة وكرمك وآخر دعوانا أن الحمد لله. السلام علیکم. ما نوم دی ملک غازی احمد بیزی تحصیل سره تعلق ساتم. په قوم باندې ساخیل ما دواړه برخې چې دي د هغه وضاحت وشو. دا زموږ ورونو مومند دواړو خېلو او د دوی موږ له په ښه شان باندې دا اختیار راکړو. د لسدولو سمړو خبره وه او الله خیر ته ورسوله. الله دې دواړو جانبینو له اجر ورکړي. ولې چې جرګې دې په دروند نظر باندې وکتله او دا خبره په ښه شان خلاصه شوه. او زه چې دا څومره مجبور راغلی ده زما مشرانو خبرې وکړې آینده دې زما د ټول نسل لپاره زما د ټولو خلکو لپاره د خیر ذریعه وګرځئ. او زه خلکو ته دا خبره کوم چې کار خیر خلک همدغه دي چې دوه مسلمانانو جوړه وکړي او د دوه مسلمانانو په کور کې خیر راولي او شر او شدت چې کوم دی دا مصیبت دی او د دې مستقبل نشته د دې هېڅ نتیجه نشته. بدو کې ښه نشته دی او په ښو کې بد نشته دی. موږ دغه خواري کړې ده الله رضا لپاره. زما ملک غازي احمد نوم دی او جرګوال زرګوله جي صاحب میرویس کا وحید جي اډوکیټ وکیل صاحب چې موږ یې منډه وارې ده او په عدالت او په دغه کې په هیرونو کې دا خبره موږ راغونډه کړه. د ټولو میډیا چې څومره راغلي د ټولو شکریا ادا کوم. الله ملک شاه زمان دی د اډوخیل له قوم د سیدي امیر بابا د کورنۍ مشر یم او کومه تکلیف او هلې ځلې چې د جرګې وکړلې د ټولې جرګې خاص کر ملک غازي احمد ډېر تکلیف او ډېر دغه سره د روغه سره ورسېده. موږ د دې ټولو نه شکریا ادا کوو او د راغلو مېلمنو ته هم هرکلی چې زمانو خیال محمد مومند اډوکیټ او دا موږ سره خپل مشر ولاړ دی او نور جمال افریدي صاحب سابقه زموږ دلې ناظم دی او دا سردار علي صاحب موږ سره دی سوشل ورکر دی. زه دواړو فریقینو منځ کې چې کومه مسله وه نو دا تقریبا د 15 کالو زړه دښمني وه. بیا موږ سره ملک حاجي غازي احمد صاحب او د هغو ټیم واک او اختیار هم ترې واخیستو. نن چې دی د هغو منځ کې چې دی د اتو مړو څلورو زخمیانو او د دوو لاپته کسانو چې دی هغه دښمني په دوستۍ کې بدله شوه. زموږ د غونډ قوم په نوم باندې دا پیغام دی چې خپل منځ کې پښتانه دښمنۍ هر څه ختم کړي. دا جدید دور دی د ساینس او ټکنالوژي دا د دې شیانو نه دی چې په ټوله دنیا کې زموږ د خیبر پښتونخوا او بالعموم د پاکستان نوم روشن شي. په دوستۍ کې بدله کړه او زه به کام ته دا میسج ورکوم چې ټوپک چې دی دا تیاره ده. دښمنیانو کې پرمختګ نشته او ډېر وروستو خلک پاتې شي او ډېر قیمتي ځانونه پکې ضایع شي. نو زه به کوم ته دا میسج ورکوم چې تاسو کوشش وکړئ فوکس په ایجوکیشن وساتئ په ترقۍ وساتئ د دښمنیانو طرفګانونه د دې نه ځان ډېر لرې وساتئ او د بایچارې لاره وساتئ هموار کړئ او د بایچارې طرف راځئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د جرګې مشرانو حاجي ملک غازي احمد اډوخیل او حاجي ملک زرګل اډوخیل او حاجي ملک وحید ګل اډوخیل او حاجي میرویس خان اډوخیل دې کسانو له موږ واک ورکړی او د دې شکریا ادا کوم دوی چې دا کار په کومه طریقه خلاص کړ. موږ ته په سر موږ دی او هر خلکو ته زما دا پیغام دی چې حکومتونه کار نه خلاصوي جرګو او مشرانو له واک ورکوي ان شاء الله تعالی کار به ستاسې الله خلاصوي او دغه جرګمار مشران بیا خلاصوي. سبا وایي تاسو په خپله باندې د افریقي قوم سره تعلق ساتئ خو دا هم د مومند قوم نن یو ډېره ګټه وموشوه او تاسو د داسې علاقې لازمي کوئ چې هلته زیات مومندان پراته دي. سبا وایي بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو ته چې پېښور کې زیاتره آبادي د مومندو د عیساخیل اډوخیل مساخیل او بیزې خوځې ټول قومونه دلته آباد دي. خو موږ نن د اډوخیل قوم ته مشر غازي احمد صاحب ته خراج تحسین پیش کوو چې د 13 کالو نه د 15 کالو نه کومه فتنه کومه د دوو اډوخیلو غټو خاندانونو په منځ کې کومه دښمني وه هغې د جرګې په ښه طریقه باندې ختمه کړه دلته او د 15 کالو نه چې هغې کې څومره یو خوا بل خوا کم کسان پکې شهیدان شوي وو یا کم کسان پکې اغوا شوي وو هغه ټولې خبرې ترې ختم کړې او یو څو مشرانو ځان سره واخیستل. غازي احمد صاحب او چې هغې ته څومره د جرګې ممبران هغې خراج تحسین متحد دي چې د 13 کالو نه د 15 کالو نه یو کار په تاڼو په مختلف واقعو باندې ختم نه شو او هغې د مومند قوم په دې ښایسته د جرګې په طریقه ختم کو. موږ بیا د اډوخیل قوم ټولو مشرانو ته هغې ته هم خراج تحسین پیش کوو د عیساخیل قوم او دې جرګه کې چې څومره مشرانو هغې ته خراج تحسین پیش کوو چې د 15 کالو یو فتنه روانه وه هغې په ښه طریقه باندې ختمه کړه. محمد سبیلو اډوخیلو موږ مومندان یو زموږ چې کوم یا د 15 کالو د لانجه خمه د فتنه او دښمنیانې وي نو شکر الحمدلله مسلمانۍ وخت دی مسلمانۍ راغلی دی انسان وجنه دا ښه کار نه دی واردو وخت د تعلیم راغلی د ښه وخت راغلی دی الله تعالی دې څونه مشران جرګې والا د دوه اجر ورکړي مطلب څونه چې راغلي خلک هغه له مله اجر ورکړي د ډېره ګرمي واردو نو چې کوم دی وخت دې راغلی چې خلک انسانیت کې تعلیم کې
ښه کارونه وکړي او تبلیغونه راغلي دي اوس خلک اسلام ته خبر شوي دي مسلمان وجل دا قتل لکه عام مسلمان چې مړ کړي یو مسلمان وجل د ټول دنیا مسلمانانو وجل دي وارد نو الله دې ټول راغلو خلکو ته اجر ورکړي وارد او الله دې جرګوالو ته کوي چې دونه راغلي خو تکلیفونه دې ټول د الله پاک اجر وکړي ګرانو کتونکو تاسو وکتل د غنو مشرانو خبرې واز نصیحت هم واردو او دا مختلف فکر څنګه راځي څوک یو یا کار څوک 15 یا 18 کار څوک 18 کار خو دا ځکه راځي چې په دې کې زیات کم مشران چې دی لکه ملک صاحب دی د خپل وی چې 50 کار یو خو د دې نه مخکې دا دښمنی و هغه دښمنی نن د عزیز ولای ضرور ولای او د خوشحالي کې بدل شو تاسو ټول واز نصیحت مو کړه د ممندانو هغه خپل غیرت وفا ارسه تاسو ته ظاهر کړه ټول ممندانو ته بیا وی چې رورا مونږه مخکې هم یو وسوم یو او بیا هم یو کېږو کنه ورکېږو او راشي او د خپل تربیانې ارسه ختم کړي او د جرګې مشرانو د خپل علاقې مشرانو له واکونه ورګي او د قشان د بدیانی چې د پرورولې باسي سولې کې بدل کېږي